ریزوی پدیزی کې شک مشهور دی خو د دې شک مشهور د وضاحت نه وړاندې چې پرون کومه مقدمه تاسو ویل ملاورت چې نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء دا مویلو چې آو حجر او ممانعت په تصور کې نشته دی فيتعلق بكل شيء دا تصور تعلق نیسی تر هر یو شی پورې تصور تعلق نسی ترچا پوری او مونږ تاسو دا خبره کړې و چې یو د هر شینا نفس د تصور نه یو د هر یو شینا اغیار دی یو د هر شینا نقیض د تصور دی د دې ټولو پوری چې د تصور څه شی نسی تعلق نسی خپل نفس پورې تعلق نسی نو تصور د تصور به پچا کو په تصور کې وکنه خپل نقیض پورې تعلق نسی د نقیض تصور بم په تصور کو اغیارو پوری هم تعلق نیسی طالبا نو اغیار اغا کلیات و جزیات دی دا کلیات و تعریف پا منگا و تاسی پا تصور کو لکا مثلا انسان فرس دا غرنگی وغیرہ او دا جزیات تو تصور با هم منگا و تاسی پا چا سر کو پا تصور کو لکا منگا و تاسو جزیات زید دے دونو زید تصور سشے دی تعریف دا زید دے کنا چا حیوانون ناطقون ما حاضر تشخص نو تصور تر هر شی پوری تعلق نیسی یو خبر تاس دا شارحینو لکلی دا اغه اصطلاح باندې ځان پویا کوي دوی وی دا تصور چې دی فی صرافه العموم و محوزه الاطلاق تصور فی صرافه العموم د سمانه یعنی دا صرف عام دی یعنی محض عام دی یعنی د ذات کې تقاضا د تعلق تر بعضین دون بعضین پورې نشته دی تصور په صرافت د عموم کې د سمانه یعنی صرف عام دی صرف عام سمانه یعنی محض عام دی د محض عام سمانه دا ذات د تقاضا د دې نه کی چې ما تعلق د بعضین دون بعضین پورې راشي نه بلکې د دې په تعلق کې څه شی طالب عموم دی نو چې عموم دی نو یو اعتراض مو په تیر درس کې کړو وای ته چې وای چالکا تصور يتعلق بكل شيء او یو د یاري وشینه څه شی دی ذات د باری تعالی او د ذات د باری تعالی پورې خو تعلقات تصور دي څه شی ده نه ناروا ځکه مخکې مونږ ویلو لا تصورو نو پرون مونږ تاسو بل ورته رز کې مدغه جواب کړو نن یو اعتراض بل ذکر کوو اغه اعتراض داده معترض وی الکا دا قضیه چې دا قضیه وی دا دو قسمه ده قضیه په څو قسمه ده یو قضیه طالب قضیه مشکوکه ده او بل قضیه مذعنه ده قضیه مشکوکه او قضیه مذعنه د قضیه مشکوکی ته دوی قضیه غیر مقبوله ولی دا مقبوله قضیه نه ده دا قضیه ته قضیه مشکوکه ځکه وي چې د قیاس جز واقع شي مثلا دا قضیه مشکوکه او غیر مقبوله ورته ځکه وي چې دا چې کله د قیاس یو جز واقع شي نو جز د قیاس خو یا صغرا او یا نو کچیرته دا قضیه مشکوکه یا صغرا واقع شوی وا یا کبرا واقع شوی وا نو د دې نتیجه به هم مشکوکه راځي د دې نتیجه مونږ څه راځي او شک چې د مفید د کمال د نفس نه دی بلکې شک څه پیدا کوي نقصان پیدا کوي یو قضیه ده او دا قضیه مشکوکه ده نو کدا پکې هر یو جزء ده مشکوک که صغرا او که څه شی او کبرا وا او قضیه خو نتیجه ورکوي نو چې نتیجه راغله نتیجه به څه شی وي مشکوکه وي او نتیجه چې مشکوکه شونه طالبہ دا غیر مقبوله زکه دا چې کومه نتیجه مشکوکه وي نو دا افاده کمال د نفس ته چا نه کیده کمال نه کوي شک باندې کمال په نفس کې راځي کمال خو صورت کې راځي چې استایذان او علم راشي په شک علم شته دا یو شوا او چې نسبت پوری تعلق د اذعان راشي یو نسبت ته په قضیه کې او او شک لري کا دغه پس تعلق د اذعان راشي اذعان تسویل هغه تصدیق ده نو دی قضیه تبع قضیه مذعنه وي او قضیه مذعنه قضیه مقبوله وي دا مذعنه قضیه څه شي وي او دا قضیه مقبوله ولي وي وځکه دی قضیه کې حکم ده یو او هم پکې اعتبار د حکم ده حکم پکې هم شته په قضیه موضوعونه کې او اعتبار د حکم هم شوی ده اوس وېزه د تانه تاسو کوم معترض وای دا ته چې وای چې دا قضیه تصور تعلق تر هر شي پوری نیسی نو بعضی د هر شي نه
اجزا د قضیه مذعنی دي. بعضی دا هر شي نه څه شي دي قضیه مو پیژندله مذعنه او مشکوکه. قضیه مذعنه چاته وای چې د نسبت پورې تعلق د اذعان راغلی، او قضیه مشکوکه چاته وای چې د نسبت پورې تعلق د چا راغلی وي د شک. مشکوکه غیر مقبوله ده او مذعنه څه شی ده مقبوله ده. اوس معترض وي ته وای چې تعلق د تصور تر هر شي پورې راځي. نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء، وكل شيء پورې چې تعلق راځي نو تصور خو دوه معناګانې دي، او په دې دوه معناګانو کې چې هر یو معنا په اجزاو د چا پورې د دې قضیه پورې تعلق ونیسي نو په دې دوه صورتونو کې څه شی راځي اجتماع النقیضین راځي او اجتماع النقیضین باطله. نو چې اجتماع النقیضین باطل شنو تعلق بكل شيء باطل شولا، نو تعلق بكل شيء باطل شنو طالب مقدمه دې څه شی شولا خراب شو ګډه وډه شو کنه. مثال به څنګه یې دا ولی زیدون قائمون، نو دا زیدون قائمون چې محض تا واوریدله نو د دې اوریدو په صورت کې نو تا یقین په دې باندې نشته دی. دا د زیدون قائمون په درمیان کې چې کم نسبت دی چې ثبوت القیام لزیدین دی، نو تا دا خبره واوریدله خو په مرتبه د شک کې ده. هلکه زید به راغلی که به نه راغلی، خو که کله دې وکتلې چې زید دې په سترګو باندې ولیده نو اول و مشکوکه او د مشکوکې نه بعد څه شی وګرځېدله مذعنه وګرځېدله. ستا په دې اذعان راغی چې زید دغه دی ولاړ دی په خپلو سترګو باندې دې ولیده. نو اوس چې کله مسله داسې شوه نو دی وی معترض مناسب وی د تصور دوه معناګانې دي. یو معنا د تصور هغه دا چې مقید وي بعدم الحکم، یعنی چې حکم پکې نه وي. تصور چاته وي چې حکم پکې نه وي، مقید دی که بعدم الحکم، نو دی تصور فقط او تصور ساذج وي. تصور ساذج او تصور فقط کوم یو دی چې هغه مقید وي په چا باندې بعدم الحکم. وشوا دویم هغه تصور دی چې هغه مقید وي بعدم اعتبار الحکم. دویم هغه تصور دی چې څه شی وي مقید وي بعدم اعتبار الحکم. مقید بعدم اعتبار الحکم څه معنا؟ یعنی د حکم اعتبار پکې نه وي شوی. حکم شته ولیکن ته څه نه دی کړی اعتبار نه دی کړی. دا په دې دوه معناګانو باندې څه شی راځي تصور راځي. اوس د دې دوه معناګانو په درمیان کې چې تصور عدم الحکم ته وي یو، او تصور په معنا د چا سره عدم اعتبار الحکم ته وي. د دې دوه معناګانو په درمیان کې نسبت ته چا دی د عموم خصوصه اله د عموم او خصوص دی. د چا نسبت ته پکې د عموم او خصوص نسبت څنګه دی طالب په دې طریقه باندې مصداق د دوه یو دی اتحاد دی پکې. دا اوله معنا چې عدم الحکم دی دا خاص ده خاص ده عامه د ګوري عدم الحکم څه معنا اله چې حکم نوي. دا معنا چې یا خود سره نوي یا خو او یا شته په اعتبار نشته، یا د سره نوي او یا دا چې څه شی د شته دی خو اعتبار نشته. او دا دویم چې تا کومه معنا واخستله چې اعتبار الحکم، نو دا معنا څه شی دی خاصه ده. او معنا خاصه په دې طریقه باندې ده چې حکم شته دی خو چې اعتبار نه دی کړی. دا معنا نه چې اوس حکم نشته، شته خو چې څه شی نه دی کړی اعتبار نه دی کړی. په دې ځای باندې ان شاء الله ستاسو مازه خلاص شو. او دا دواړه په مصداق کې د یو بل نه جدا کیږي. چیرته چې علم تصوری وي مالته حکم وي او نه اعتبار د حکم، او چې هغه پکې وي دی وای هغه بس شي تصدیق وي. چې اعتبار د حکم پکې وي یا پکې حکم وي نو هغه تصدیق، او چې نه حکم او نه پکې اعتبار د حکم نو هغه تصور ویل کیږي تصور ویل کیږي. ما ته وګورئ قضیه کې خود شیان وی کنه محکوم علیه وی او بل څه شی وی طالبہ محکوم به وی. چې کله قضیه کې دا دوه شیان وی نو چې اوس په محکوم علیه او به پوری چې اجزا د قضیه دي پوری تعلق د تصور راشي ته اول معنا، نو دلته خو عدم د حکم دی او قضیه مذعنه کې خو طالب څه شی دی حکم دی. تصور دی په کومه معنا واخست عدم الحکم. تصور دی په کومه معنا واخست او په قضیه مذعنه کې خو اعتبار د چا دی الا حکم هم پکې دی اعتبار د حکم پکې دی. نو که تصور اوس په دې پورې متعلق شي په دې قضیه مذعنه پورې چې په کومه قضیه مذعنه کې طالب حکم دی او اعتبار د حکم دی او تصور تا واخست یا په معنا د عدم الحکم او یا دی واخست په معنا د عدم اعتبار الحکم او د دغه تصور تعلق د قضیه مذعنه پورې ورکړه خو اجتماع د متنافیینو دی راوستلنو. په تصور کې څه دي
عدم الحکم او عدم اعتبار الحکم. او په قضیه مزعنه کې څو حکم او اعتبار د چا د حکم. نو چې تر اولګېدلې او دی ویلي چې تصور يتعلق بكل شيء، نو تصور د پدې دوه معناګانو واخسته چې په معنا د حکم عدم الحکم سره او بل په معنا د عدم الحکم. نو په تصور کې عدم الحکم او عدم اعتبار الحکم دی، په قضیه مزعنه کې څه شی دی؟ حکم او اعتبار الحکم. نو ته چې وایي چې تصور يتعلق بكل شيء، یو د اشیاء نه قضیه مزعنه ده. نو چې د قضیه مزعنه پورې تعلق د تصور راغله، نو اجتماع د نقیضین راغله. اجتماع د نقیضین باطله. نو چې اجتماع د نقیضین باطله شنو معلومیږي دا چې تعلق د تصور تر هر شي پورې ناراضي. ولی کیره ولی نو لازمیږي اجتماع د نقیضین. اعتراض باندې تاسو پوه شولای ته چې وای نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء. نو یو د اشیاء نه قضیه مزعنه ده او قضیه مزعنه مو پیژندله. نو د معترض ګمان دا دی چې تصور چې راځي نو دا په څو معناګانو راځي؟ په دو، په معنا د عدم حکم او په معنا د عدم اعتبار الحکم. او قضیه مزعنه کې حکم هم شته او اعتبار د حکم. نو چې ته وای چې قضیه تصور تعلق نسی بكل شيء، نو یو د اشیاء نه قضیه مزعنه ده او قضیه مزعنه پوری چې تصور د تعلق د تصور دی راوستل، نو لازم د کړه اجتماع د نقیضینو. ولی پدې کې عدم الحکم او عدم اعتبار الحکم او په قضیه مزعنه کې څه شی؟ حکم او اعتبار الحکم او دوه سره راجمع کول نه ده مگر اجتماع د نقیضینو. اجتماع د نقیضینو باطل، نو تعلق د تصدیق تر قضیه مزعنه پوری دا باطل شو. نو دا قاعده دي دوړه شو چې نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء. پدې باندې طالب استاسو مازغه خلاص ول، نو تاسو به د دې اعتراض نه جواب وکي. خدا جواب بنا ده په چا باندې؟ په یو توتیه باندې. جواب دا ده معترض وی ویلکه خلاصه د جواب دا ده دا ته چې وای چې د تصور دوه معناګانې دي. یو معنا د تصور عدم الحکم ده او بل معنا د تصور عدم اعتبار الحکم ده. دا تا چې دوه معناګانې د تصور بیان کړي دي، نو ته په بیان د دغه دوه معناګانو د تصور کې خطا شوی. د تصور طالب دوه معناګانې نه دي، تصور معناګانې ډېرې دي. پنځه معناګانې موږ تاسو بیانو. معنا اوله دا تصور یو کلی دی کنه. شارح کندی او قاضی دلته وای چې ان للتصور مراتب کثیره. د تصور د پاره څه شي دي؟ دا د مولا حسن قول له شارح کندی او د قاضی قول له چې تصور د پاره مراتب کثیره دي. اول تصور راضی مرادف العلم. یو تصور معنا د چا سره ده؟ او مراد د علم نه کوم علم ده؟ دا یاد کی مراد د علم نه علم ده بمعنى الحاضر عند المدرك. هغه چې کوم عامه خبره موږ تاسو مخکې وکړه. نو اولی مو چې ګوره دوس اشاره ترادف ته کړی ده. نو علم په معنا د حاضر عند المدرک، نو دا یو معنا د علم ده. هغه به شامل علم حضوری او حصولی دوانو ته. هم علم حضوری ته شامل و او هم چاته شامل و؟ علم حضوری ته شامل و. التمویلی کنه چې حاضر عند المدرک کې حضور دی او حضور عام دی بنفسه وی او کا بصورته وی. که حضور بنفسه وی خو علم حضوری شو، او که حضور الا بصورته وی خو علم حصولی شه. نو کله علم مرادف د چا سره؟ تصور مرادف د چا سره؟ د دغه علم سره، د مطلق علم سره چې کوم علم حاضر په معنا د حاضر عند المدرک اخلو. وشوا طالب په دغه معنا باندې چې موږ او تاسو علم واخلو په دغه معنا دا تصور چې تصور مرادف ته د مطلق علم سره او علم په معنا د حاضر عند المدرک واخلو. نو دا منطقيان چې دغه خبره کوي چې دا تصور چې دی دا پچا کې دی په صرافت ته الا التمویل کنه صرافت ته عموم کې دی او په محوزت ته اطلاق کې دی. نو دا منطقيان چې تصور ته عام وای لن تعبیر وکي. منطقيان چې تصور ته عام وای نو دا عموم دوی تصور ته ثابتوي په اعتبار د دغه معنا باندې. په اعتبار د چا باندې؟ تصور عام دی په دغه معنا باندې چې کله تصور مرادف له علم واخلو. دې تعلق د هر شي سره شته. د علم تعلق د شک سره شته، کوم د اقسام د علم نو قسم دی کنه. او تعلق د چا سره؟ د قضیه مزعنه سره هم ده او د قضیه مشکوکه سره هم ده. دا یو. دویم قسم د تصور مرادف د علم اخلو. خو کوم علم؟ هغه علم چې کوم علم مقسم وو. مخکې موږ تاسو ویل علم مقسم څه شی؟ نو دوه قوله پکې وو. چا ویل چې مقسم څه شی دی؟ حصولی مطلق دی، عام ده، که قدیم وي او که حادث وي. چا ویل چې حصولی حادث دی. دوه قوله وو پکې. مقسم مطلق علم حصولی یا قدیم یا حادث، او چا ویل مقسم څه شی دی؟ علم
حصولی حادث دی. نو دا تصور و مرادف د علم سره دی، خو هغه علم چې کوم علم مقسم دی. دا مقسم یادو، یا علم حصولی مطلق او یا طالب څه شي حصولی حادث. نو د اطلاق بیا په علم حصولی کېږي، قدیم یو که حادث وي، او دا هم د حکم او د اعتبار د حکم سره کوم منافات نه لري، هر یو پکې راځي. مونږ چې وایو چې تعلق د علم څه شي تصور عام دی، تعلق بكل شی، نو که په دې معنا باندې واخلو نو هم صحیح دی، لیکن بدیت نشته. دریم تصور مونږ مقابل التصدیق اخلو، د درېمه معنا ده چې تصور مقابل التصدیق مواخصته. نو تصدیق چاته وایي؟ نو مونږ ویلو تصدیق کې دوه مذهب دي. یو مذهب دا چې تصدیق بسیط ته عبارت ته د نفس حکم نه او تصورات ثلاثه ورته شرطو، او دویم مذهب مدا ویلو، دا مذهب د جمهور الحکماو. او چا ویلو چې تصدیق مرکب دی د تصورات ثلاثه او حکم نه، او حکم بیا یا ادراک النسبت ته یا اذعان النسبت ته، دغه خبره او بهر تقدیره. و یا تصدیق د دوی په نسبت باندې بسیطو، او یا تصدیق د دوی په نسبت باندې څه شی مرکبو. نو چې هر کله خبره د څه شوله، نو تصدیق معنا یا عین حکم دی. طالبہ تصدیق څه شی دی؟ دا په مذهب د حکماو باندې کوم حکماو ول چې تصدیق بسیط ته عبارت دی د حکم نه، د تصورات ثلاثه ورته شرط. نو تصدیق یا عین حکم دی، او تصدیق طالب یا څه شی دی الا، او یا تصدیق چې دی حکم پکې څه شی دی جز دی، حکم پکې. ودا په مذهب د چا باندې چې کوم خلکو تصدیق مرکب ګڼه کنه، تصورات ثلاثه او د حکم نه، حکم یو جز دی، او دا ولنو خلکو په نسبت باندې تصدیق څه شو بسیط عبارت تنها د چانه د حکم نه. نو تصور مقابل التصدیق بیا دا دی چې نه عین حکم وی او نه ورنه حکم جز وی. تصدیق هغه دی چې یا عین حکم وی که بسیط شي، او یا هغه دی چې حکم ورنه جز وی، دا که مرکب شي. نو بیا به تصور چاته ویل کېږي چې نه عین حکم وی او نه حکم ورنه څه شی وي جز وی. نو دا تصور سازش دی، او دا تصور د ټولو نه خالی دی. دوانه مرتبه پکې څه شي دي روا دي. دا مخکې چې کوم مونږ ویلې عدم الحکم معنا، دا مرتبه پکې ویل یا عدم اعتبار الحکم. او دو قسمه د تصور طالب هغه خاصین دي. څه شي دي؟ یو دا چې تصور مقید کې بقید عدم الحکم، او دویم دا چې تصور مقید کې بقید عدم اعتبار الحکم. نو دا دو دا شولې، او درې د څه شی شولې هغه مخکنی شوې. نو څو معناګانې شولې؟ دا پنځه معناګانې شولې. نو دا وروستونی دوه معناګانې خاصې دي مقیدې دي، هغه مخکنی معناګانې څه شي دي عام دي. نو جواب دا وشو طالبا، او ویو چې ګوره تصور تر هر څه پورې تعلق نیسي. نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء. و معترض تا چې کوم اعتراض کړي نو تازه خطا کړي. ستا په ذهن کې د تصور صرف د غرستنی دوه معناګانې پرتی دي، د غي په اساس باندې لګي اعتراض کوي، او سره د دې نه چې تصور تنها د غرستنی دوه معناګانې نه دي، تصور درې معناګانې نورم لري، لکه مخکې مونږ او تاسو ویلې. نو چې تصور درې معناګانې مخکې نوري لري او د غرستنی دوه معناګانې، نو په اعتبار د هغه مخکنی او دریو معناګانو باندې تعلق د تصور تر هر شي روا ده. او دا تا چې کومه خبره کړې ده، نو دا په اعتبار د چا سره وای هغه خاصو معناګانو سره. ستا په ذهن کې تصور د درې معناګانې نورې نشته ده. نو چې نشته ده، نو کومه خبره چې دوی کوي چې نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء، نو د کل شیء د څه شی شولې هغه مخکنی شوې. نو څو معناګانې شولې؟ دا پنځه معناګانې شولې. نو دا وروستونی دوه معنی شولې، دا پنځه معناګانې شولې. نو دا وروستونی دوه معناګانې خاصې دي مقیدې دي، هغه مخکنی څه شی دي عام دي. نو جواب دا وشو طالبا، او ویو چې ګوره تصور تر پورې تعلق نیسي. نعم لا حجر فی التصور فیتعلق نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء. و معترض تا چې کوم کړي نو تازه خطا کړي. ستا په ذهن کې د تصور صرف د غرستنی دوه معناګانې پرتی دي، دا پنځه معناګانې شولې. نو دا وروستونی دوه معناګانې خاصې دي مقیدې دي، هغه مخکنی معناګانې دي عام دي. نو جواب دا وشو طالبا، او ویو چې ګوره تصور تر هر څه تعلق نیسي. نعم لا حجر فی التصور فیتعلق
بكل شيء. و معترض تا چې کوم اعتراض کړي نو تازه خطا کړي. ستا په ذهن کې د تصور صرف د دوه معناګانې پرتی دي، د غي په اساس باندې لګي اعتراض کوي. او سره د دې نه چې تصور تنه دوه معناګانې نه دي، تصور درې معناګانې نورم لري، لکه مخکې مونږ او تاسې وویلې. نو چې معناګانې مخکې نوري لري او دغه رستنی دوه معناګانې، نو په اعتبار د هغه مخکنی او دریو معناګانو باندې تعلق د تصور تر هر شي روا ده. او دا تا چې کومه خبره کړې ده نو دا په چا سره وای؟ هغې خاصو معناګانو سره. ستا په ذهن کې تصور دا درې معناګانې نورې نشته دی. نو چې نشته خبره چې دوی کوي چې نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء، نو د کل نه کومه معناګانې مراد دي؟ هغه مخکنۍ معناګانې مراد دي، نه وروستنۍ معناګانې. تاسو په دې ځای باندې طالبانو مخکې مونږ او تاسو یو خبره وکړله چې په باره د تصور او د تصدیق کې دوه رایې دي. یو رایه د متقدمینو علماو ده او بل رایه د متأخرینو علماو ده. د متأخرین علماء رایه دا وه چې په مابین د تصور او د تصدیق کې اتحاد ذاتی دی. د متقدمین علماء نظر دا چې د دوی په منځ کې تغایر ذاتی دی، ذاتن سره متغایر دی. متأخرین علماء چې کوم رایه لرودله نو بیرته دوی په متقدمینو یو اعتراض کو. هغه اعتراض ویو او یو مو اویل. اعتراض داو چې التغییر الذاتی بین التصور والتصدیق باطل. تغییر ذاتی په مابین د تصور او د تصدیق کې لکه تاسو چې قائل یی نو دا باطل نه. وجه څه ده؟ وَلِأَنَّهُ مستلزم للباطلی، ځکه دا مستلزم دی باطل لره. مستلزم دی چا لره؟ صغرا. او مستلزم چې باطل لره وي نو هغه هم باطل وي. نو فالتغییر الذاتی بین التصور والتصدیق باطلونه. که څوک قول دا کوي چې د دې په منځ کې څه شی دی؟ تغییر ذاتی دی، نو دا قول هم باطل دی. طالبانو مخکې مو قانون ذکر کا، اوس خبره کو. وجه د ملازمې څه شی ده؟ تغییر په مابین د چا کې د تصور او د تصدیقي تغییر ذاتی باطل دی. وجه مرتدا ویلا و ځکه دا مستلزم دی باطل لره. باطل څه شی دی؟ چې هغه اجتماع د متنافیینو ده. دا مستلزم دی چا لره؟ باطل لره. باطل څه شی دی؟ چې اجتماع ده. یعنی دا سی تعبیر وکي وای دا قول په مابین د تصدیق کې د تغییر ذاتی دا مستلزم د اجتماع د چا لره؟ نقیضینو لره. او اجتماع د نقیضینو خو باطله، نو تغییر ذاتی په مابین د تصور او د تصدیق کې چې دی دا هم باطل دی. وجه د ملازمې څه شی د طالبان؟ نو تاسو دا یاد کړئ چې وجه د ملازمې دا موقوفه ده په مقدمات ثلاثو باندې عند الفریقین. درې مقدمې دلته ذکر کوو او په دغه درو مقدمو باندې چې ده موقوفه ده څه شی؟ وجه د ملازمې. مقدمه اوله هغه مو مخکې دا وویل چې مسلمه وه چې التصور عام یتعلق بكل شیء. دا یوه مقدمه وه. تصور عام دی او د دې تعلق تر هر شي پورې دی. دا یوه مقدمه. دویمه مقدمه دا ده چې علم او معلوم کې اتحاد ذاتی دی او تغییر اعتباری دی. دا نوې خبر اوس یاده کړئ. د علم او د معلوم په منځ کې څه شی دی؟
اتحاد ذاتی دے او تغییر اعتباری دے په مابین د علم او معلوم کی. او طالب دا علم با پدی صورت کے پکوم معنی سروی علم با پدغیزی کے منگ اخلو بمعنی صورت الحاصلہ پا معنی دا چا سر آغا علم چه پا معنی دا صورت حاصلہ سر دے یا آغا علم چه پا معنی دا حصول صورت سر دے نو سنگا تعبیر بکو وی دا صورت چه ذہن تراشی تاسو قانون زده کړی کله چې صورت ذهن تراشی نو په دغه ظرف کې د حاصل شي. ذهن یو ظرف وکنه یو ظرفونه مویلو ظرف د ذهن دی او ظرف د چا دی نو چې ظرف ذهن یو ظرف دی او ظرف الخارج څه شی دی نو چې کله یو شی ظرف ذهن تراشی او دا شی په دې ظرف ذهن کې را حاصل شه نو په دې ظرف ذهن کې به د خپل تشخصات وي. د هر ظرف خپل خپل تشخصات وي. د ظرف د ذهن خپل تشخصات وي او د ظرف د خارج څه شی وي الا خپل تشخصات وي. نو چې دا کله دا شی په ظرف د ذهن کې حاصل شه نو دی به په دې ذهن کې د همدغې ظرف تشخصات اخلي. لکه مثلا طالبه یو ظرف د ذهن دی او بل ظرف د چا دی نو ظرف د خارج کې زید موجود دی خو ظرف د خارج کې د زید خپل تشخص دی. په ظرف د خارج کې د زید تشخص څه شی طول عرض عمق د خپل تشخصاتو کنه شکل او لون د خپل تشخصاتو او کله چې دا زید تا ذهن ته راوړه او تا موجودی ذهنی وګرځاو نو دی زید لره اوس په ذهن کې خپل تشخصات وي. د دې زید طول به په ذهن کې وي د دې زید عرض به په ذهن کې وي عمق او شکل او لون به په ذهن کې وي و دغه تشخص چې کم په ذهن کې پروت دی دا تشخص بغیر وي دغه تشخص نه چې کم تشخص په خارج کې دی. ولی که چرته کلم چې دا زید ذهن ته راځي نو دا ذهن ته زید په داسې انداز کې راځي چې دا معراوي د تشخصاتو خارجیونه. ولی که دا زید ذهن ته سره د تشخصاتو خارجیو راولي نو مخکې من خبره کړې و لازم به یو د دریو اشیاونه یا به غرق راشي یا به خرق راشي او یا به حرق راشي او دا دریوانه چې دې څه شي دي دا باطل دي. نو چې نه کېږي نو چې ذهن ته دا زید راځي نو د تشخصاتو خارجیونه به معرا وي. مسله باندې پوه شولئ خالی به وي نو دلته به ورته خپل تشخص وي. هلکه دا د ذهن د زید طول عرض عمق دا هم په ذهن کې وي خو دا بغیر وي د چا نه د هغې تشخص خارجي نه. او دا چې په دې ذهن کې موجود دی دا وجود خو لري دغه وجود ذهني ته دوی وجود ذلی وایي او په دغې وجود ذلی سره دوی معرفت د چا کوي د وجود خارجي کوي. ته چې خارج کې زید پیژنې خو دغه یو تشخص تا په ذهن کې پروت دی کنه او د دغې تشخص په وجه باندې تا ته معرفت د زید په چا کې راځي په خارج کې راځي. نو خلاصه دا ده کلم چې یو شی ظرف د ذهن ته راشي نو دا به څه شی وي په دې ظرف د ذهن کې به د ذهن تشخصات اخلي. دا بخپل مشخصات اخلي چې کله خپل مشخصات اخلي اوس په دې صورت ته راشي. په دغه صورت کې چې دا ذهن ته راغی نو بیا په دې کې دوه مرتبې دي. دا ذهن چې کله چا ته راشي دا صورت چې کله چا ته راشي ذهن ته راشي نو دا هغه صورت لره په دغې وخت کې دوه مرتبې دي. یوه مرتبه طالبه د چا ده اله د من حیث هیه ده. یو مرتبه د چا ده من حیث هیه څه معنی یعنی دا صورت چې دی دا په ذهن کې موجود دی متشخص دی په تشخصاتو ذهنیو سره خو لیکن ترا لګیږي د دې تشخصاتو اعتبار نه کوي. د موجود ته او د صورت ته په ذهن کې تشخصات عارض دي خو لیکن ته د دې تشخصاتو څه شی نه کوي اعتبار نه کوي. یعنې ته دا نه معتبرې چې دې ته په ذهن کې شته خور سره خو لیکن ته څه شی نه کوي اعتبار نه کوي. نو چې کله تا دا راواخسته په ذهن کې په دې حیثیت چې دا یو موجود ذهني دی بغیر د اعتبار د چا نه اله د تشخصاتو نو تشخصات ته معتبر نکړل او لحاظ د تشخصاتو دی ونه کا نو دې ته ویل کېږي مرتبه د من حیث هیه. مرتبه د چا مرتبه د حیث هیه مرتبه او طالب دا مرتبه د ذات وي او دې ته مرتبه د چا وي د مطلق شی هم وي. مطلق شی څه معنی چې دا شی تا په ذهن کې راخسته او لحاظ او اعتبار در سره د څه شي نه دی کړی دقه شی دی راخسته دی دا دی راخسته دی فقط نو دې ته مرتبه د هیه وي او دې ته مرتبه د چا ویلی کېږي د مطلق شی ویلی کېږي.
دا لحاظ هم نه کوي چې دا شی په ذهن کې دی او معروض د چا دی؟ د عوارض ذهنیو دی او ذهني عوارض ورته هم راغلي. او دا لحاظ هم نه کوي چې نه دی، نه د دې لحاظ کوي چې دا په ذهن کې دی او معروض د چا دی؟ تشخصاتو. او د دې لحاظ هم نه کوي، دا لحاظ نه کوي ورسره. نو دې ته طالبه مرتبه د نفس ذات شی وی، یا ورته مرتبه د چا وی؟ من حیث هي وی، یا ورته مرتبه د چا وی؟ مطلق شی وی. دا تعبیرونه دي، دا سره یو شی دی. مرتبه د من حیث هي، مرتبه د چا؟ د مطلق شی. مرتبه د چا؟ نفس ذات شی. نفس ذات شی بغیر د لحاظ د بل شي نه، دا یو مرتبه ده. نو په ذهن کې دا یو شی په دې اعتبار هم پروت دی. خو دویم صورت ته راشي طالبه، منطقیان وی دا صورت دغه مرتبه کې بیا معلوم دی. دا صورت دا مرتبه کې څه شی دی؟ دا صورت په مرتبه د من حیث هي کې معلوم دی. او دی وجود ته بیا وجود ذلی وی. دا په ذهن کې شته دی، خو کوم موجود دی؟ ذهن تراغله و اثار د وجود ذهنی ور باندې نه دی مرتب شوی چې هغه امتیاز دی شان د اغیارونه. نو دا مرتبه د من حیث هي نه. وبلی ته وګورئ بیا چې ته کله راولګېدلې سوچ پکې وکې، دا کم صورت چې دا ستا په ذهن کې پروت دی، سوچ پکې وکې چې دا صورت په ذهن پورې قائم دی او الکه د امتیاز پیدا کړی دی په خپلو عوارضو سره د معادانه. دا چې دا ذهن کې دی نو د په دې دا ګوره هر یو شی که چېرته موجود په ظرف د ذهن کې او که چېرته موجود په ظرف د چا کې، دا ظرف د ذهن کې او په ظرف د خارج کې چې کم شی موجود دی، د دې ټولو موجوداتو په درمیان کې به هم ما به الاشتراک وي او هم به پکې ما به د موجوداتو خارجي او په درمیان کې ما به الاشتراک څه شی دی؟ دا خارجیت. د موجوداتو خارجي او په منځ کې څه شی دی؟ ما به الاشتراک څه شی دی؟ خارجیت ته معنا دام چې دام موجود په ظرف ته خارج کې دی او دا موجود په ظرف ته خارج کې دی او دا موجود په ظرف ته خارج کې دی. نو دا په خارج کې د دوی څه شی دی؟ دا خارجیت د دوی ما به الامتیاز دی. او که ډیر شیان په ذهن کې پراته دي، نو دا په ذهن کې چې ډیر شیان پراته دي د دوی په منځ کې ما به الاشتراک شته او ما به الاشتراک د دوی په منځ کې څه شی دی؟ هله ذهنیت. دا چې موجود په ظرف د ذهن کې دي، دا د ذهن په ظرف کې چې دوی موجود دي، دا وجود د دوی په دې ظرف د ذهن کې دا د دوی په منځ کې ما به الاشتراک دی. نو چې کم شی ما به الاشتراک لري هغه ما به الامتیاز هم لري. نو ما به الامتیاز د دغه موجوده په خارج کې د نور موجوداتو خارجیونه هغه د تشخصات خارجیه دي، او ما به الامتیاز د دغه موجود ذهنی په ذهن کې د نور موجوداتو ذهنیونه هغه تشخصات ذهنیه دي. په ذهن کې هم شی جدا کیږي په چا سره؟ په تشخص سره. او په خارج کې هم شی جدا کیږي په چا سره؟ په تشخص سره. خدا خارج کې ما به الاشتراک د خارجیاتو په منځ کې د خارجیتو، او په ذهن کې ما به الاشتراک د چا کې ذهنیاتو په درمیان کې د ذهنیتو چې دا ټول په ظرف د ذهن کې موجودو. خارج کې هم تشخص څه شی دی؟ ما به الامتیاز دی. او په ذهن کې هم تشخص څه شی دی؟ دا خو نفس الامری خبرې دي طالب ټوکې نه دي چې مونږ یې کوو. نو ته خپله سوچ وکړه ذهن د زید ستا په دې ذهن کې د دې یو طول پروت دی. خو دغه طول چې دا په ذهن کې دی دا غیر دی دغه طول نه چې کوم طول په خارج کې دی. دا طول دغه کوم شی چې په ذهن کې پروت دی نو دا مرتبه د چا ده؟ د ذل ده. دغه رنګ د زید ستا په ذهن کې او عرض هم پروت دی. د زید شکل هم ستا په ذهن کې پروت دی او لون هم ستا په ذهن کې پروت دی. خدا یو وجود دی او دا په خارج کې بل وجود لري. نو ګوره زید هم موجود دی، عمر هم موجود دی، هم په خارج کې هم په ذهن کې. خدا زید چې په ذهن کې جدا کو د عمر نه، دا په تشخصاتو ذهنیه سره جدا کو. او په خارج کې که زید جدا کو د عمر نه، دا په چا سره جدا کو؟ په تشخصاتو خارجیه سره جدا کو. او ما به اشتراک د ټول په منځ کې سره یو دی. مسله باندې پوه شوي چې هر کله مو دا مسله وپېژندله، اوس دغه شی چې په دې ذهن کې پروت و دا په مرتبه د چا کې و؟ د معلوم کې و، په مرتبه د من حیث هي کې و، په مرتبه د نفس ذات شی کې و، په مرتبه د مطلق شی کې و. نو اوس دې قانون ته ګوره چې ته راولګېدلې په دې کې د سوچ وکړه چې دا صورت په ذهن پورې قایم دی او الکه د امتیاز پیدا کړی دی په چا باندې؟ په خپلو عوارضو سره د معادانه. مخکې امتیازو نه، اوس دې دا سوچ وکړه چې دا خو په دې ذهن کې پروت دی او د خپلو عوارضو په وجه، د خپلو تشخصاتو ذهنیو په وجه باندې د امتیاز پیدا کړی دی د چا نه؟ د معادانه. نو دې ته مرتبه د قیام ذهني وی. اوس دې مرتبه کې دا تشخص چې دا موجودی ذهني دا طالبه معلوم نه دی، دا اوس علم دی او دا د وجودی اصلي دی.
دا د څه شی دی؟ وجودونه څو شول؟ دوه، وجود ذلی او وجود خارج. کې تاسو ته یو مثال ویم چې تاسو پوه شئ ورباندې. لکه انسان دی، د انسان مفهوم څه شی دی؟ انسان صورت څه شی دی؟ حیوان ناطق دا د انسان صورت دی. نو و چې کله تا د انسان صورت په حیوان ناطق سره د تعریف وکا، نو په دغه مرتبه کې چې کله تا د انسان دا واخسته چې انسان په حیوان ناطق سره دی وکا، اوس دغه مرتبه کې دا وجود ذلی دی. دا لحاظ هم نه کوي چې دا په ذهن پورې قائم دی او معروض د عوارض ذهنیو دی. دا لحاظ هم نه کوي طالبه چې دته په ذهن کې څه شی دی، دا انسان ته د خپل عوارض ور ثابت دي. خو صرف تعریف د انسان دی او که په حیوان ناطقون سره امتیاز د دې په غرض د نور شیانو نه ده، نو دا مرتبه د من حیث هي ده. دی مرتبه کې دا صورت تسویل کېږي، معلوم ویل کېږي، دا مرتبه د مطلق شی ده. او که په مرتبه د بشرط شی کې دی واخسته، مرتبه د بشرط شی څه معنی؟ چې دا صورت چې ذهن ته راغی یو، او په ذهن پورې قائم شه دوه، نو دته ذهن کې تشخصات عارض شول. څه شی عارض شول؟ تشخصات عارض شو درې. مثلا د حیوان ناطق دا چې تا د نفس پورې څه شی که د دې د معناګانو تفتیش دی وکړي چې حیوان چاته ویلی کېږي او دغه رنګې چا ناطق چاته ویلی کېږي. اوس دې ته چې د مرتبه د قیام وایي، په د امتیازات مرتب شول. مخکې په امتیازات مرتب نو، اوس ور باندې امتیازات مرتب شو. ځکه په ذهن کې انسان هم دی او په ذهن کې څه شی هم دی. چې کله تا تفتیش ته معنا د حیوان وکړه او تفتیش ته معنا د ناطق دی وکړه او بیا راولګېدل انسان دې په دې سره جدا کړ، امتیاز د انسان دې د فرس او د بقر نه په دې سره راوسته، نو دا صورت مخکې ذلی وه اله چې په مرتبه د من حیث هي کې و. او چې کله مرتبه د چا ته راغی؟ د قیام ته راغی بعد تأمل، نو اوس طالبه دا وګرځېده اصلي. نو اوس آثار د وجود ذهني ور باندې مرتب شول. مخکې په آثار د وجود ذهني مرتب چې په مرتبه د من حیث هي کې واخلې، نه آثار د وجود ذهني څه شي؟ امتیاز د دنه د معدانه. امتیاز په وجود ذلی سره راته نه، امتیاز په وجود ذلی سره کله راځي چې کله ته دا صورت په مرتبه د من حیث القیام کې واخلې، نه په مرتبه د من حیث الوجود کې. نو چې کله د قائم کا تر ذهنه پورې امتیاز د د راوسته د معدانه په دغه تعریف باندې، اوس دا وجود اصلي شو. نو ګوره همدغه یو صورت دی، همدا څه شی دی؟ او په مرتبه د چا کې؟ من حیث هي کې معلوم دی، منطقیان وایي. او همدغه یو صورت دی په مرتبه د من حیث قیام کې علم دی. او علم خو تاسو ویلي مبدا د انکشاف ته کنه، علم ورته ولي وایي. دا صورت مبدا الانکشاف کله ګرځېږي؟ او چې کله ته من حیث القیام واخلې، مبدا الانکشاف دغه صورت کې ګرځېږي چې ته په دې سره امتیاز د دو کې د معدانه. امتیاز کله راځي؟ چې کله په مرتبه د من حیث هي کې که په مرتبه د قیام کې. نو شی یو دی، همدغه یو صورت دی طالبه، هم علم دی او هم څه شی دی؟ که مرتبه د من حیث هي کې واخلو معلوم دی، او که په مرتبه د من حیث القیام کې واخلو نو څه شی دی؟ نو منطقیان وایي چې د علم او د معلوم په منځ کې اتحاد دی. نو دا دویمه مقدمه شوه. څو مقدمې شوې؟ اوله مقدمه څه شی وه؟ نعم لا حجر فی التصور فیتعلق. دویمه مقدمه څه ده؟ چې په مابین د علم او د معلوم کې منطقیان وایي څه شی دی؟ اتحاد دی. علم و معلوم کې څه شی دی؟ او د علم و معلوم څه شی دی؟ دغه یو صورت دی او په مرتبه د من حیث هي کې معلوم دی. همدغه یو صورت دی په مرتبه د چا کې؟ من حیث القیام کې بیا څه شی دی؟ او درېمه مقدمه دا ده چې د تصور او د تصدیق په درمیان کې تغایر ذاتی دی. څه شی دی؟ نظر د چا دی؟ د متقدمینو کنه، چې د تصور او تصدیق په درمیان کې څه شی دی؟ تغایر ذاتی دی. اوس اوله مقدمه چې دی دا مسلمه ده عند الفریقین. نعم لا حجر فی التصور فیتعلق. دویمه مقدمه هم دواړه مني او درېمه مقدمه خو متأخرین نه مني. وایي چې تصور او تصدیق په درمیان کې تغایر نه دی بلکې څه شی دی؟ اتحاد دی. تصور او تصدیق په درمیان کې څه شی دی؟ اتحاد دی. خو ځکه بالفرض ویم مني او دا هم مسلمه شي، دا هم مسلمه شي، نو اول دو مقدمه مسلمه وی طالبه څه شی؟ مسلمه وی فی الواقع. او دا درېمه مقدمه به هم په نزد متأخرینو باندې منګه مسلمه کو، خو فرضاً منی خو نه او کذا بالفرض وی منی چې په مابین د تصور او د تصدیق کې څه شی دی سره؟ تغایر ذاتی دی. مذهب خو دانو او کبل فرض وی منی. نو اوس راځي اعتراض دا دی. یا لکه مقدمه کې مو ویل چې نعم لا حجر فی التصور، دا مسلمه مقدمه وا. په تصور کې منع نشته دی. نو بعضې د چا نه د جملې د هر شي نه ذات د چا دی؟
ذات د تصدیق دی یا نفس تصدیق دی. بعضی د جملې د هر شي نه څه شی دی؟ ذات ته تصدیق دی یا نفس تصدیق دی، هر تعبیر چې وکوي. نو چې هر کله ذات ته تصدیق دی بعضی د جملې د هر شي نه، نو منګه به تعلقات د تصور د ذات او تصدیق پوری وایو. تعلقات د چا؟ نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شيء. نو بعضی د کل شيء نه څه شی دی؟ خو ذات تصدیق دی کنه یا نفس تصدیق دی. نو او به وایي چې تعلق د تصور د ذات د تصدیق پوری هم راځي. دام دی یو شی نه، یو شی خدای کنه وشوا. نو داسې به وایو چې عبارت ته راځه فاذا تصورنا التصدیق. لاندې وګورئ فاذا تصورنا التصدیق. نو کله چې موږ تصور د تصدیق وکړو، تصور د چا وکړو؟ الکه تصور د تصدیق څه شی دی؟ اله تصور د تصدیق هغه تعریف د تصدیق دی. تصور د تصدیق هغه څه شی دی؟ تعریف د تصدیق دی. او د تصدیق تعریف دا دی اذعان يتعلق بالنسبه. اذعان نه دا یو اذعان دی چې تعلق د چا سره د نسبت سره، دا تعریف د چا دی؟ د تصدیق دی. نو قانون ته ګوره. نو لو تصورنا التصدیق، کچر تمنګ تصور د چوکو د تصدیق کو، لو تصورنا التصدیق. نو قانون ته ګوره، کمنګ تصور د تصدیق وکونو فیکون التصور علمنا. تصور بس شي ولې دا مبدور انکشاف ده کنه. او التصدیق معلومنا، او تصدیق به څه شي وي؟ او تعلق د تصدیق د تصور پورې راغله. نو تصدیق علم او تصور علم او تصدیق څه شي؟ معلوم. بلې ته وګوره دویمه مقدمه راواخله ویلا. دویمه مقدمه چې په مابین د علم او د معلوم کې خو سره اتحاد وي. دا دویمه مقدمه وکړه په مابین د علم او د معلوم کې سره څه شی دی؟ نو نتیجه لاسته دا راغله فیکون بین التصور والتصدیق اتحاد ذاتی. نو په مابین د تصور او د تصدیق کې به هم اتحاد ذاتی وي. ولی؟ ځکه ته اوس وویلي چې په مابین د علم او د معلوم کې سره اتحاد ذاتی دی. نو تصور خو علم او تصدیق معلوم و، نو د علم او د معلوم په منځ کې خو ته په اتحاد ذاتی قائل وي. نو د تصور او د تصدیق په منځ کې به هم په اتحاد ذاتی قائل وي. او سره د دینه دریمه مقدمه خدا وا چې وقد قلتم انهما متغایران ذاتنا. تاسو کوم کې ویلو چې تصور او تصدیق په درمیان کې څه شی دی؟ سره تغیر ذاتی دی. د اتحاد ذاتی قول خو مونږ کو کنه. نو چې هر کله خبره دسه شوله نام دا یو تصور په نسبت سره تصدیق تا هم متحد بالذات شو. هم څه شی شو؟ ځکه علم او معلوم سره څه شی دي؟ متحد دي. او هم مغایر بالذات شو، ځکه متقدمین ویل چې د تصور او د تصدیق په درمیان کې تغایر بالذات ده. وهل هذا الا اجتماع المتنافیین. او دا نه ده مگر اجتماع د چا ده؟ متنافیینو ده کنه. اجتماع د چا ده؟ دا نه ده مگر اجتماع د متنافیینو. او اجتماع د متنافیینو باطله. نو طالبا په مابین د تصور او د تصدیق کې چې د تغایر ذاتی دا هم باطل شي. دا هم څه شي شو؟ په اعتراض باندې تاسو ورسېدلې. سو مقدمه مو ویلې نعم لا حجر فی التصور فيتعلق. یو مقدمه. دویمه مقدمه مو دا ویل چې د علم او د معلوم په منځ کې اتحاد دی. دو مقدمه. دریمه مقدمه داوا چې د متقدمینو نظرو چې د تصور او تصدیق په درمیان کې سره څه شی دی؟ تغایر ذاتی. نو چې کله دا درې مقدمه او پیژندلې نو اس معترض ویل کده د تصور تعلق د تصدیق سره راځي. ځکه تقویل چې نعم لا حجر فی التصور فيتعلق. نو چې تعلق د تصور د تصدیق سره راغله نو د تصدیق صورت څه شی دی؟ نو موږ دا تعریف د چا دی؟ د صورت دی چې اذعان الا څه شی دی؟ الا اعتقاد یا اذعان يتعلق بالنسبه ده تعریف ده. نو تعلق د تصور چې د تصدیق سره راغله نو تصور علم او تصدیق څه شی؟ تصور علم او تصدیق څه شی؟ او قانون تاسو دا کې خو دا چې په مابین د علم او د معلوم کې خو اتحاد ذاتی دی. څه شی دی؟ نو وګورئ الکه په تصور کې حجر نشته، هر شي پوری تعلق نسی. نو د دې قیدی په اساس تصور د تعلق تر تصدیق پوری هم ونیو. ځکه یو د هر شي ناغذات التصدیق دی یا نفس التصدیق دی. نو چې هر کله تصور تعلق د تصدیق پوری ونیولا
نو دویمه قاعده ته اوس راشي نو او به وایو چې دا تصور علم دی او تصدیق معلوم دی. نو چې تعلقه د علم د معلوم پوری راغله نو قانون مدایخه وا چې د علم او د معلوم په درمیان کې سره اتحاد دی. څه شی دی؟ نو د دین دا معلومیږي چې د تصور او د تصدیق په درمیان کې به سره هم اتحاد ذاتی وي او سره د دین وقد قلتم چې انهما متغایران ذاتنا. تاسو خو نظر دا چې دا دوه سره څه شي دي؟ دا اعتراض دی د چا د طرفه؟ د متأخرینو طرفه. په چا باندې؟ په متقدمینو باندې. اوس عبارت ته تاسو ګورئ. وها هنا شک مشهور ویدلته یو مشهوره شبهه ده. مشهوره شبهه ده یو قانون مداولو چې نعم لا حجر فی التصور فی تعلق بكل شيء. یو مقدمه. دویمه ده وهو ان العلم والمعلوم متحدان بالذات. علم و معلوم دا دوانه سره متحد بالذات دي. ولی؟ ځکه همدغه یو صورت ده. په مرتبه د من حیثیه کې منطقیان وی معلوم او په مرتبه د من حیث القیام کې علم. نو علم و معلوم دوانه سره متحد دي بالذات. اوس قانون ته ګوره. فاذا تصورنا التصديق نو کله چې موږ د تصدیق تصور وکړو او د تصدیق تصور خو کیږي. ولی کیږي؟ ځکه لا حجره فی التصور فی تعلق بكل شيء. نو فهما واحد. نو دې صورت کې به تصور او تصدیق دوانه سره یو وي او دوانه به یو ولي وي. ځکه تصور علم دی په دې صورت کې او تصدیق معلوم دی او تاسو ویل چې د علم او د معلوم په درمیان کې سره اتحاد وي. وقد قلتما او تاسو خو مخکې دا خبره کړې ده چې انهما متخالفان حقیقتنا. دا په حقیقت کې دوانه سره څه شي دي؟ یعنی د دوی په ذات کې سره څه شي د اختلاف دی. نو مخکې خبره دا کړې چې تصور او تصدیق په ذات کې سره تغایر دی او د دې قیدونه مدا معلومیږي چې تصور او تصدیق په درمیان کې سره څه شي دی؟ اتحاد. په اعتراض پوه شوي؟ خطرناک اعتراض دی. نو په حلو سره دی دغه اعتراض څه شي کوي؟ جواب